بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن په ویډیو کې به مونږه ډسکشن کوو چې مونږ د خپل ځان د وایرل هپاټایټس نه څنګه بچ کو. کومې طریقې دي چې دا هپاټایټس مریض نه دا بیماری بل ته پیلاو نشي او مونږ خپل ځان د دې نه څنګه بچ کو. راځي چې مونږ دا طریقې زده کوو چې په کومه طریقې باندې مونږ ځان د هپاټایټس وایرل هپاټایټس نه بچ کو. نو نن موږ دا ډسکشن دی چې د هپاټایټس یا سوزش جگر نه ځان څنګه خپل بچ کو. ناظرین موږ اوس پورې فیټي لیور باندې ډسکشن کړی دی، بیا موږ د هپاټایټس باندې ډسکشن وکړو. راتلونکو ویډیوز کې به موږ سیروسس او لیور کینسر ډسکس کوو. په دې هپاټایټس وایرل هپاټایټس باندې ډسکشن مخکې زه دا سلایډ همیشه ښیم او زما مقصد دا دی چې موږ په کومه طریقه باندې خپل جگر هیلدي یا نارمل وساتو او کومې طریقې دي که زموږ جگر کې بیماری وي نو هغه موږ څنګه نارملایز کو. موږ دا تیر ویډیو کې دا ډسکشن کړو چې وایرل هپاټایټس 5 مین قسمونه دي: هپاټایټس A، هپاټایټس B، هپاټایټس C، هپاټایټس D او هپاټایټس E. نن موږ دا ګورو چې دی وایرسز نه موږ څنګه ځان بچ کولی شو. د هپاټایټس A او E یا کدی کې وګوري چې موږ په کوم کنارو باندې دی A او E دا چې دی دیتا واټرن بورن ډیزیزز وای یا دا چې دی یو سړی نه بل سړی ته یا مریض نه هیلدي سړی ته دا د اوبو او د خوراک په ذریعه پیلاویږي. دا څنګه چې کوم مریض د هپاټایټس A یا د هپاټایټس E هپاټایټس لري بیمار شي نو دا وایرس چې دی دا د هغه په خانه کې هغه په فضله کې هغه په ډک بار کې د بدن نه خارجيږي. نو که هغه سړی مریض واشروم اټینډ کول نه پس بیت الخلا نه پس د خپل لاسونه پورا صفا نه کی او د بل خوراک سیستا یا ګلاس تا یا پیاله تا یا پلیټ ته لاس ولګي یا باغې څخه لاسونو باندې پورا صفا کړی نه وي سو خوراک جوړ کی نو دا جراثیم چې دی د بل سړي ګلاس ته پیاله ته او کپ ته یا پلیټ ته رسیدي شي. د نه علاوه که زموږ د کورونو کوم سیوریج وبدي دا د سکلو بو سره مکس اپ شي. نن سبا د بارانونو شوي دي، سیلابونه راغلي دي او د دې له وجه نه زیاتره علاقو کې چې دی د سکلو بو او د سیوریج وب خپل مس کې مکس اپ شوي دي نو دا سه حالت کې چې د هپاټایټس A او E چې دی دا خوريږي او دا یو په تور باندې پیلاو شي. موږ نن سبا ګورو چې پاکستان کې هپاټایټس A او E اوس کافي پیلاو شوی دی. موږ ته کلینیک کې هم دا مریضان زیات تر راځي. د دې وجه دا ده چې دا د اوبو په ذریعه سره یو کس نه بل کس ته پیلاوي چونکه دا واټرن بورن ډیزیزز دی. که بس خای اوبو پورا صفا نه وي نو د کې چانس دی چې دا هپاټایټس A یا E کولی شي که چېرته د اوبو کې دا جراثیم موجود وي. نو څنګه ما د مخکې نه و چې دا چونکې په پخانه باندې په ډک بار باندې د مریض نه بدن نه خارجيږي نو که چېرته پورې سیوریج سیستم پورا صفا نه وي نو بیا دا پیلاویږي. نو دې دپاره شرط دا دی چې موږ کومې اوبه څښو هغه د صفا اوبه څښو چې هغه فلټر شوي دي یا چې دی هغه منرل اوبه دي. خو ټول نه بهترینه او ارزانه طریقه دا ده چې د څښلو اوبه د سړي جوش کوي ایشي دي. نو دا چې لس منټ پورې اوبه ویشي نو دی نه ټول جراثیم دی کې مړي شي او موږ چې کوم هغه اوبه څښو ایش کی اوبال کی جوش کی او بیا یخې کی دا ټول نه بهترین او صفا طریقه ده چې موږ د هپاټایټس A او E نه بچ کېدی شو. د نه علاوه چې دی چې زموږ کوم خوراک ته هغه تازه خوراک تیار شوی پوشي وي صفا کالی کې برتن کې جوړ شي وي. د نه علاوه چې موږ سبزی سلاد خورو یا فروټ خورو دا چې په پراپر طریقې باندې صحیح طریقې باندې دا صفا شي نو بیا هم د هپاټایټس A او E نه د بچ کېدو غالب ګمان دی چې سړی به بچي. اوس راځي بیا دا ګوري چې موږ دا چې کوم د سکین دی دا زموږ ملک کې کافي موجود دي. تاسو کو ګورئ زموږ خاریه کې زموږ کولو کې دا د ګټر سیستم دا د ډرینیج سیستم خراب وي نو دا د هپاټایټس A او E د پیلاو مقصد دی. څومره پورې چې په دې موږ قابو ونکړو موږ د هپاټایټس A او E نه پیلاو نشو بچ کولی. نه علاوه زموږ لاسونه صفا کول پکار دي. زموږ کوم کار کو صفا لاسونه یې د وینځل پکار دي یا هغه سینیټایزرز پکار دي. خو دا امپورټنټ خبره ده. د نه علاوه هپاټایټس A او د هپاټایټس E ویکسین سبا شته او ډېر افیکټیو ویکسین دي او د ویکسین نه چې چاله ریسک دی هغه د ویکسین لګول پکار دي.
د نه علاوه چې موږ څومره سیوریج سیستم دی هغه پراپر سیستم پکار دی چې هغه پراپرلی ډیسپوزل کیږي څنګه کا زموږ د سیوریج ډیسپوزل پراپر نه وي هپیټایټس A او E د پلاو چانس په همیشه موجود وي. اوس راځي د هپیټایټس B او د هپیټایټس C ته. هپیټایټس B او هپیټایټس C یو سړی نه بل سړی ته پیلاویږي د وینې په ذریعہ باندې. یعنی یو مریض دی هغه د هپیټایټس B هپیټایټس مریض دی کله وینه والے او بل کس ته ولګي ناغله دی هپیټایټس B یا C ولګولو. دا څنګه لګی دی شي یا خو د مریض ستنه ولګی دا هغه سرنج باندې د بل چاته ستنه ولګولا نو دا د وینه دی هغه ته یا د وایرس ته بل ته ولګولو یا دا کس لاړو نای ته حجام ته تم پته نشته حجام ته پته نشته نای ته پته نشته هغه چې کوم ریزر استعمال کو نو هغه د یو سړی نه بل ته لګول شي. نن سبا زموږ ډیر نایان زموږ باربرز رونه چې دی هغه disposable knives او سیزونه ریزر استعمالي او په کار دی چې دا هر یو کس دا انشور کی کني ځان سره موږ کار دی چې موږ خپل د شیوینګ کټ ځان سره ګرځو او وړو شو. دا زموږ خويندې چې کوم د دې بیوټي کلینکس ته ځي یا تل کې کوم ځکه د نور دا پیډیکیور دي نور د سیزونه کوي هغه ته هم په کار دی چې هغه انشور کی چې د کوم د اوزار د انسټرومنټس ته هغه پراپر سټرلایز طریقې باندې دي. د نه علاوه نن سبا زموږ پاکستان کې دا ټیټوینګ کول دا په قسمت سره ډیر زیات شوی دی. د ټیټوینګ اوزار کوم که صفانی نو بیا هم د هپیټایټس B یا C یو بل ته کې دي شي. دا څه شي د پوزي د وګونو سرو کول د لپاره چې کوم اوزار استعماليږي هغه هم که پراپر صفانی نو هپیټایټس B یا C کول شي. د نه علاوه د ډینټل چې کوم پروسیجرز دی هغه نه هم هپیټایټس B یا C یو نه بل ته کې دي شي. د لوي چاله چې ډایلیسس ضرورت دی د وینې لګولو ضرورت دی هغه وینې باندې هم یو نه بل ته کې دي شي. چا که سرجری کیږي یا نور څه داسې ماینر پروسیجر وي هغه کې که اوزار صفانی نو بیا هم هپیټایټس B یا C یو کس نه بل کس ته کې دي شي. انډوسکوپس یو بل ذریعہ ده د انډوسکوپي په ذریعہ هم هپیټایټس B C یو نه بل ته کې دي شي. نو دې لپاره لازمه ده چې انډوسکوپ چې دی هغه صحیح طریقې باندې صفا کړی وي او صفا طریقې باندې یو نه بل ته کیږي. ویکسین د هپیټایټس B ویکسین موجود دی الحمدلله او ډیر کارګر دی ډیر افیکټیو دی. نو دا په کار دی چې موږ ټول خپل بچیم ویکسینیټ کو موږ ځانونو ویکسینیټ کو سړي ګران ویکسین هم نه دی او ډیر افیکټیو دی. درېستنو کورس وی چې یو نن لګي یو به یو مشت پسو لګي او درې مستن با درې نو واخلش پک مشت پسو لګي او دینه تقریبا 95% پروټیکشن د هپیټایټس B نه د بچ کېدو ممکن دی. نو پاکستان کې ټول غټه وجه د هپیټایټس B او د C خورېدو د انسیف انجکشنز دي او یو بغیر ضرورت نه انجکشن لګول دي. نو چې کله موږ ته د انجکشن لګولو ضرورت راځي نو دا انشور کې دا پکار دی چې دا ډیسپوزبل او ونس یوز سرنجونه وي هغه ریسایکل شو دي سرنجونه نه وي دا سن ډله هم چې دی دوباره ریسایکل شي نه وي ځکه چې کدا انستنی یا دا سرنجونه کله کله داسې وي چې هغه د ګلاس سرنج وي یا د پلاستیک سرنج وي هغه چې کله یو کس ته ولګي نو هغه بیا خټکول وو کې واچي او دوباره بیا بل کس ته ولګي بیا خټکول کې واچي بیا بل کس ته ولګي دا چې کومې طریقې دي په دې طریقې باندې هپیټایټس B او C یو نه بل ته خوريږي. نو ما بخواستي زموږ چې کوم خپل ډاکټران ملګري دي زموږ دا پیرامیډکس دي چې تاسو کلم ستنه لګوي نو تاسو همیشه ډیسپوزبل ستنه لګوي او ونس یوز ستنه لګوي چې اوس له هغه انجکشن استعمال سرنج استعمال کې هغه سرنج هغه نه پس تاسو ډیسپوز اف کې هغه سرنج تاسو مات کې چې بل څوک استعمال نه کی. عموما زموږ د هسپتالونو کې چې کوم د ستنې یا کلینیکونو بهر چې کوم د ستنې استعمال شي بیا بهر ورزل شي عموما هغه چې دي کسان د کبار ولا راټول کی وی وینځي او دوباره په کارخانو خرڅ کی او کارخانو کې هغه دوباره بیا ریپیک شي بیا خرڅيږي. دا سه هر کارخانه نه کې خو موږ کتلې دي چې لو کوالټي کارخانه دا کار کوي. نو دینه بچ کېدل پکار دي سمره پر چې دینه بچ نشي موږ د هپیټایټس B او C د بچ کېدلو خوب چې دي زموږ خواب چې دي زموږ ته یو خواب به دا زموږ چې دی یو خواهش او پر کېږي منه. ناظرین د هپیټایټس A او E چې دی موږ دا ویلا چې دا د وبو په ذریعہ پیلاویږي نو دا صفا او properly لاسونه وینځل دا امپورټنت دي. د هپیټایټس A او E نه بچ کېدو د لپاره ویکسین موجود دی هغه لګول شو. هپیټایټس B C د لپاره چې دی چې کلم ستنه استعمالېږي نو ډیسپوزبل سرنج پکار دی کله د وینې ضرورت راځي B C سرنج شو د وینې پکار دی چې کله چرته اوزار استعمالېږي چې د غاغ د لپاره دی چې هغه ټیټوینګ د لپاره دی چې هغه د سرجری د لپاره دی چې د پوزي دا یا د
غوږونو سره کول د پاره دی همیشه چې دا سټرلایز اکوپمنٹ استعمالېږي انسټرومنټ استعمالېږي نو هیپاټایټس بی سي نه بچ کېدل ممکن دي داسې بار بار هرجام ته چې ځای نو کوشش کول دا کوي چې خپل تاسو کټ یو سه کني چې هغه کټ استعمالي یا ریزر استعمالي دا شور کوي چې هغه ډیسپوزیبل وي هغه سټرلایز وي نو ناظرین ان شاء الله په دې باندې بس د ویډیو ختمومه بیا په بل ویډیو کې ملاویږو ان شاء الله د بل په ټاپک باندې د هیپاټایټس بی او سی ریلیټډ سره تر هغه وخت پروستاسو اجازه غواړم ځان خیال ساتئ